ضیاء الحق سے یو آرڈیننس جاری کو چې دی به خپل جماعت ته مسجد نه وي، خپل د عبادت ځای ته به جماعت یا مسجد نه وي، خپل ځان ته به نبي نه وي، خپلو ملګرو ته به صحابه نه وي، خپلو بیبیانو ته به ازواج مطهرات نه وي. خو د 1974 نه 1974 تر نن پورې 2024 پورې قادیانان د پاکستان آئین نه مني. امو گئی نا دنو ډیر حقوق ورکول پکار. بل سړی خو دې لږ خو لږ کیسو کی چې توت ته وخېږي، هو قانون په لاس کې اخلي او غستا ټول آئین نه مني، او آئین نه منل خو څه کې تاسو ټول ته کافران. کله کله خلک وایي دا یهود چې اوسېږي او دله حقوق ورکول پکار. دا ګوره نن تاسو ته پته ده چې لویه مسله چلېږي. زمونږ د پاکستان جج د بدقسمتۍ نه چې خدای دې جج جوړ کړی، ته تاسو جج ویل نه پکار چې څوک په دې مسلو نه پوهېږي، د قرآن په یو آیت په تفسیر نه پوهېږي، اچھا جج کړی د پاکستان. نو جج سے فیصله کوي چې یاره دې ته د قرآن د ترجمې او تفسیر اشاعت کولی شي، خپل دین خورولی شي، او بل طرف او دلیل څه دی چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته، بجبر پکې نشته. د خدای بندره ته اوس په دې آیت څه پوهېږي چې لا اکراه فی الدین څه معنا ده؟ د لا اکراه فی الدین دا معنا ده چې په دین قبلولو کې په چا باندې زور نشته. یو سړی یهودي دی، یهودي دی، دعوت ورکا، دا څنګه چې مسلمانۍ کې وګورئ نه. یو سړی عیسائی دی، عیسائی دی، خپل نظریه ده، خپل مذهب دی، او هغه ته حقوق حاصل دي، مذهبي ازادي حاصله ده. خو مذهبي ازادي پای کې شرایط دي. یو شرط دا چې امن به پکې وي، خپل مذهب دعوت ورکوي خو امن سره. دویم دا چې پای کې به انتشار نه وي، او دریم دا چې د ملک د آئین نه خلاف ورزي وکړي. دلته انتشار هم ټول د دې په سر دی. په پاکستان کې چې په کم ځای کې هم انتشار پای کې قادرانو لاس، چې په کم ځای کې قادری هغه د آئین پاکستان خلاف دی. پاکستان تر اوسه پورې نه مانی. هغه دا فیصله کوي او دا فیصله ته وایي چې دا پاکستان د مور سره په دهیز کې راغلی، په جهیز کې راغلی، په دې باندې په لکونو خلکو وینې توی کړي. دا پاکستان د کلمې په بنیاد باندې حاضر شوی دی. په دې باندې د لکونو خلکو وینې دی په بنیاد کې هغه پرتی دي. دا بنیاد په اوبو نه دی جوړ شوی، د دې په سیمټو کې د هغه لکونو خلکو وینې لګېدلې دي. او زمونږ ځان، زمونږ اولاد، زمونږ مور او پلار، زمونږ هر څه قربان په محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم.